बुखारी शरीफ है, इसकी पहली हदीस पढ़, कोई हदीस पढ़, मुस्लिम की पढ़, 4-5 आदमियों की अंधी तकलीद, 5 दफा अंधी तकलीद करके आदमी पहुंचता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। समझो कर मेरी तरफ, सनद कहते ही एतमाद को है। सनद का मान नहीं फुलानुन सनदुन ए मोतमदुन, सनद को सनद कहते हैं ले एतमादिल मुहद्दिसीन अला सिहतिल हदीस, बज़ाते ही सनद का माने ये होता है एतमाद करना। वही दा हदीस द पिंजोर او यानो तकलीद दे नो वही द पिंजोर او यानो په तकलीद باندې نه مشرک کیږي او یما د امام ابو حنیفه په تقلید مشرک کې وای ته د امام ابو حنیفه تقلید کې د قران او د حدیث مقابل کې نو ستاغون د جامد مقلد مشرک دی چې په د خلکو په جوړ شو اصول د رسول الله حدیث رد کوي نو ته مشرک او زه د راویانو تزکیه کوم خبره د محمد رسول الله منم زه د راوی په خبره د رسول الله خبره ترسم او ته د فقه حنفی په خبرو د امام ابو حنیفه خبرو ته رسي نو د امام ابو حنیفه خبرو رسول ته مونږ تقلید وایو او د رسول الله خبره ته رسیدو ته مونږ تحقیق وایو که د راویانو خبره منل تقلید وی نو ته بیا ځان ته حنفی ولې وې ته هم حدیث منې زنې کړه ته هم په حدیثو عمل کې ته هم بخاری او مسلم منې نو ته هم بیا د هزارو خلکو مقلدی ته بیا ځان ته د امام ابو حنیفه مقلد ولې وې د راویانو منل تقلید دی نو بیا خو امام ابو حنیفه روایت د راویانو په ذریعہ منل نو بیا خو په دنیا کې د مجتهد لفظ یو عنقا پرنده ده بیا خو تمام دنیا مقلد ده دې ځای چې نو ورسره دې ځای ماچوه ځکه دې نه بغیر د دماغ او زاویه ګډوډه کیږي بیا چې عادت یې پې نو ته یاد ساته په تحقیق او په تقلید کې فرق وکړه تحقیق دې ته وایي چې ته د رسول الله خبرې ته ځان ورسې تقلید دې ته وایي چې ته د امام ابو حنیفه خبرې ته ځان ورسې دویم تحقیق دیتا وی چې ته حدیث ته ورسې تقلید دیتا وی چې ته د یو سړي خبرې ته ورسې او دا د رواتو منل نه دي دیتا وی اخذ الروایت یو د اخذ الرای یو د اخذ الروایت اخذ الرای تقلید دی اخذ الروایت چې کم دی نو دا تقلید نه دی قربان دیتا وی تحقیق او دا یاد ساته که چرته کې د راویانو خبره منل د رواتو خبره منل تقلید وی نو تا نه تپوس کوم ته د رواتو دا خبره نه منی که منی نو ته بیا د امام ابو حنیفه مقلد څنګه شوې ته هم د دې 15 راویانو مقلد شوې وای دا حدیث د 15 راویانو تقلید دی نو وای ته د 15 راویانو په تقلید باندې نه مشرک کیږي او یما د امام ابو حنیفه په تقلید مشرک کې وای ته د امام ابو حنیفه تقلید کې د قران او د حدیث مقابل کې نو ستاغون د جامد مقلد مشرک دی چې په د خلکو په جوړ شو اصول د رسول الله حدیث رد کوي نو ته مشرک او زه د راویانو تزکیه کوم خبره د محمد رسول الله منم زه د راوی په خبره د رسول الله خبره ته رسم او ته د فقه حنفی په خبرو د امام ابو حنیفه خبرو ته رسې نو د امام ابو حنیفه خبرو رسول ته مونږ تقلید وایو او د رسول الله خبره ته رسیدو ته مونږ تحقیق وایو نو عرض داده که د راویانو خبره منل تقلید وی نو ته بیا ځان ته حنفی ولې وې ته هم حدیث منې زنې کړه ته هم په حدیثو عمل کې ته هم بخاری او مسلم منې نو ته هم بیا د هزارو خلکو مقلدی ته بیا ځان ته د امام ابو حنیفه مقلد ولې وې یو خبره دویم امام ابو حنیفه د حماد او نخغی او د خلکو دی احادیث منل کنه منل ته خو امام ابو حنیفه مجتهدو چې هغه د حماد او د واسطې منل او دا تقلید دی نو بیا خو امام ابو حنیفه مقلد شو خو زه د خلکو ته واما دا تاسو هم خضر حیات علامه وایي مونږ به ورته وایو خو ګوره یاد ساته دا اتصاف د شیء واحد دی په صفات متضاده سره دا شی دا ټکی دلته تول نه خوري دا لکه د خر په سر کې چې خکرو لګي نو توله به نه کوي اگر چې تا به ځان کړهولي نو د علامه ټکي لکه چې ته بل یو خوغونده کې ځای ملاو شو هلته یې ولګوې که نه دلته یې ولګوې د سره به یې وایو خو علامه خو دې ته وایي چې کم از کم خبره سوچ سره کوي چې د راویانو منل تقلید دی نو ته خو د امام ابو حنیفه مقلد نه تم بیا د راویانو مقلد دویم چې د راویانو منل تقلید دی نو بیا خو امام ابو حنیفه روایت د راویانو په ذریعه منل نو بیا خو په دنیا کې د مجتهد لفظ
یو عنقا فرنده ده بیا خو تمام دنیا مقلد ده مقلد ده مقلد ده بیا خو هیڅ شي نشته. بله خبره که چرته د راویانو خبره منل تقلید وي بیا خو د ابن عابدین شامی د قول مطابق خضر حیات ته ډنډنی ول غواړي او جوخ یو اتیا ضربې ول غواړي ځکه ابن عابدین شامی کوي چا چې مذهب د امام پرې خود او د خپل مجتهد مذهب پرې خود نو عذرا د به تعذیرا وخلی شي. نو دا خو چې ته د راوی خبرې منې نو دې ټیم کې تا د حنفي مسلک پرې خود نو تا ته خو مضبوط شنه چوکنی ول غواړي او خ ډډې په ډډې اړول غواړي خو پته لګي چې پوه نه یې. بل خبره تو خو وی چې مونږه اشاعت التوحید و سنت دي ته وی چې علی فهم السلف چرته په سلف کې وخیا کنه چې اخذ الروایت ته چا تقلید ویلی وخیا تر اوسه پورې په دې تمام امت مسلمه کې داسې څوک شته چې د راویانو په ذریعہ د رسول الله حدیث منلو ته تر نن تاریخ چا تقلید ویلی دا خو د سبیل المؤمنین په ذریعہ باندې را روانه خبره ده. دې ته خو تقلید ویل دا چې دنو قطعا ټیک نه دی. نو عرض دا شو چې د تقلید او د تحقیق په منځ کې هم فرق دی یو خبره او دویمه خبره دا ده چې د حدیث لپاره کم شرایط دي دا تقلیدن نه دي بلکې دا تحقیقا دي.